أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ولا إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا ضبلي ماءك وسماء أقلي وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تأسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي ترحمني يكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معكم ومن سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحي إليكم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول لا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم واستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنتهم يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. مقصد سورة هود بیان د څلورو مسائلو دی. یو العبادة لله وحده چې د عبادت هر یو جز کاغه مینه د خدای توب دا کایر د خدای توب دا کاغه تمه د خدای توب دا د خالص الله له کول کیږي. دا نو عبادت هر یو قسم کله خلی عبادت ته کله بدن عبادت ته کله عبادت ته دا صرف الله له کول کیږي. یو مسل دا العبادة لله وحده. دویمه تعالی نفی شرک علم چې علم الغیب یو الله د مخلوق
که پیغمبر دے که ولی دے اس څوک عالم الغیب نشته. دا دوه مسلې د اعتقادیاتو نه دي، یعنی تعلق د ایمان سره دی. ادوا دې په ضمن کې دي د دې تابع دي. یو ترغیب فی تبلیغ چې اهمي مسلې دي دا خلکو ته ورسوي. اصلوره مسله تسلی، لکه مسله بیانول آسان کار نه دی. مقابلی دی پکې د پلار د مور د ناکار مولیانو د پیرانو د حکومت د مرګ خطرې پکې د جیل خطرې جلا وطنی پکې. څلوره مسله تسلی صبر وکړي. دا څلوره مسلې په دې صورت کې بیا بیانې. اوله مسله العباد الله وحده وذل بیانې. دویمه مسله چې نفي شرک العلم دا غنه دل بیانې. او درې مسله ترغیب فی تبلیغ دا اتد لروړي. اتدره مسله چې تسلی دا غو اتد لروړي. دا څلوره مسلې په اخیری آیت کې راغونډي کی بیا. وربنه مسله باندې واقعیا کینه د نوح علیہ السلام شروع ده. نوح علیہ السلام بیان کړی دی، خلق به اعتراضونه او ساس وکړو. آخر کار 950 کال بعد نوح علیہ السلام نے سمړو چو 950 کال بعد الله تعالی نوح بس کا ستا په قوم باندې حجت تام شوه دی، دیو ایمان راوړی نه، بس دی او د تبای وخت روان راغلی دی. نو الله په عذاب راولېږه. زمکه نم چینی شروع شو، د برنم باران نو پرنالی راورېدی، داسې غاړارو د برن لاندې نه غرونه پکې پټ شو، ارته پکې پټ شو. او دې ته الله وچ کیشته جوړه که پکې کې سوار شو، ټول په دې پکې بچ شو خپل ملګری. او یا الی نوح و یقرش نوح علیہ السلام ته انه شان ده لا یؤمن من قومک الا من قد آمن. ایمان راوړی د قومستانه مگر هغه څوک چې ایمان راوړی دی بس دک دی. ولا تبتز بما كانوا يفعلون. مقام جن کې افغان چې دی کوونکې وزن الفلک او جوړاوه کیشته بیا نه زنګ په حفاظت کې واحد نه زنګ په حکم باندې زنګ په سترګو ځان لاندې. مطلب دا دی ته چاته سیکل لري دکاندار چې ورو دې سیکل ته ګوره دی ګاډ ته ګوره وای بس زه ته ګورم زما په حفاظت کې دی. ادمه وکما ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ادر خاتمه کومه تا په باردا کدا کې ظالمان دي، یقینا یو غر کېدونکي دي. بیا باندې بیا بعد خلکو اسرائیلی روایت ذکر کړی دي. کشته دور پلنه وا دور وګدوا دور چتونه وا دور داو دور داوا. امام راضی دي ته جت نشته مړه ضرورت وته نشته اجازه چې کشته سور پلنه وا سور چاته وا سور او بس کشته جوړ کړه. او الله تعالی چې بعد خپل کسان په سوار کا وزن الفلک ا جوړوله به کیشته یا خپل جوړوله یا په بل جوړوله داغه په کوم جوړوله هغه ته قتل دغه په نگرانی کوه. وکلما مر علیه ملأ من قومه. هر کله چې تیر د په باندې یو ډول قوم ده ټوکې به وکړي د سره ویو مخکې موږ وته لیوانه وی خو اوس په خپل ثابت کړه چې لیوانه دروغ نه ده. او چا باندې کیشته جوړه ګوره. قال وانه الزام ان تسخر منا کچرتا ټوک کوی د منګه سره نوم ټوکی ګوتا سره لکه دا ټوکی کوي. منګ لیوانی نیو لیوانی تاسو پته به ته ولګي منغروغ د خپل انجام به پته ولګي. فتو فتعلمون زده چې تاسو په پوه شئ په هغه چا باندې چې راوځي د عذاب یخدي چې رسوا به کې غلا عذاب موصوب که په خزي سره. ځکه درې قسمه عذابي، یو د فرض رفع درجاتي لکه پیغمبرانو، یو د فرض دفع سیئاتی لکه مؤمنانو، یو د فرض شرمول وي
لکه دا نو کله کله مصیبتونه راځي په پیغمبرانو خدای درجه کوي چته کله کله په مونږ تکلیفونه راځي خو دا غي د پاره توبې سببي څه ګناه دي شوي څه غلطه کې مبتلا څه سستی دي کیږي الله به تکلیف راولي یا د بچو طرفه یا د خپل بدن د بیمارو د طرفه یا سماجی تکلیفات راولي چې دې توبه واسي د ټیک شي نو که په تاسو تکلیف راغله ده او ته وبې واسي کنزل مو کوي حکومتونو ته بادشاہ ته کنزل ته اجازه نشته که خدای او کبد دې الله رحم مسلط کړی دي بس استغفر الله و اړیر زیاته هوښه دا ثواب او سبب د استغفر الله ډیر وای الله که چېرې غلطي مونږ ته اخلاص کې کخي څنګه چې وای نو الله تعالی توفیق ورکړي او ته کامیاب کی بس دا وای کنزل ته حاجت ته پتا علم منذر پو بشي تاسو چاوانه چیرې بشي تاسو دا چوب شرمې غلا انا دل بشي باندې عذاب همیشه حتی کې کله چراغ حکم زمونږه یا زموږ عذاب وفار تنور او جوش و تنور دا نه خوا چې کله تنور کې اوبر اوځي نو ته وسور خپل اهل نو قل نحمل فيها وای موږ سوارک پدې کې د هر یو قسم نه دوا هر یو قسم نو مراد هغه فالتو زناور دي کوم چې کور کې خلک پالي فالتو لکه کور کې غواوي غويوي میخوي سنداوي چيلوي چيلوي ګډوي ګډوي چرګوي چرګوي وغیرہ د کور ساروي زناور دا نه چې ځنګل زناورم ټول بیاغي د فاره وای دور کیشته و دور پلنه و دور داوا من په کویت کې یو کبنیو کانګو ای تر منګه کار کو نو کله کله وکار نو په ګونو مونږ وړل دي سیراته دا انګريز یو جارجینو مې کو سره ډوړي نو سنمو نو هغه تر منګه بیا کې ناسو نو به غپ لګو نو دور مونږ پارنګ دی پویل لګم ناغو یاره دیو خبره کوم خو ګره مکه ته چې ماته وګور کافر نه وای خاطر ګور کافر نه دی عیسائی ما د استاد کتاب ما نه ما د تورات او د زبور انجیل ما نه وي خو دې یو خبره کې زما شک دی اور بند کا بچور شو کس ورشه زما خبره کې یو ماته شوبه را چې دا په تورات کې وای چې ار یو شی نه په یو جوړه واغسته ځنګل دا غنه او د ارث غنه اب انجیل کې دادی په قران کې ما کتل دادی زم چې کیشته بسوره وا د کدیره په ډیره غټه کیشته په کار دا د دې زمانه په دې بحري جهاز کې دوه خلک نشي راتله نو بنګوم شکیان شو بیا هغه قصدن دا شو به دا غي پو دي دا غوي د ما پلار چې کومه فادری دی یو ما پلار مون پادرانو په پلار به خیر په خبر کې پات شو دی ویغه وخت میجر په پوج کې کپتان او موږ په دغه خبر راغلی و سره په خور کې مو پات شو خو موږ یو اصلا نه لکه فادری قوم نه یا د قصدوي یا نه پویا نه وي او دوم خلکو دا شو بعد چې دارو شینه په دوت پکې نولو دارو شینه مراد نه ده کل نه مراد دي ته کل عرفي وایي او علم ادم اسماء كلها دا معنی چرته وته خېله د جس جوړول چې خو ته نو خېله نه کل عرفي معنی په حقیقت کې هغه کل نوي او په عرب کې کل وي من کل زوجین داره زوج وای قسم تداره او قسم نه دوا د غوانو د قسم نه دوا غوا د میخو د قسم نه دوا میخو سنډا د چیلو د قسم نه دوا چیلې او چیلې دا شانته واهلکا سوارکو اغلقل الا مگر مصور من آغسوک سبقا للخل چی تیرشوی پا اغوان حکم دا ڈوبیدو ومن سوارکا آغسوک آمن چیمان راوڑ دیں اخفل اہل کستا چکم ایمان والدی نو دکا سوارے با
وما آمن معه ایمان راوړل د سره مگر لګو د قلیل اطلاق د لسو نه په کم باندې کی سړی په یو نظر شمیرل شي او تاسو ډیره کثیره تاسو کثیره 30-40 به نو دا کثیر دي دا په یو نظر نشمیرل کیږي اور رستم راضی په صورت صافات 77 کې چې وجعلنا ذریته هم الباقین او موږ ګرځو اولاد د دوی باقی په دنیا کې سام هم یا فیس دا ټول دنیا دغه دریو زامن نه آباد را سام اولاد منګ یو او د ایران والا عرب دا خلک دا خېستم دي سترګې تور دي خړې تورې او د سام اولاد چې کم دی دا تور دي دغه والا افریقی والا هندستان والا ادي حافظ اولاد یورپ والا دي دا روس والا دي چینیان دي جاپانان یاجوج ماجوج دغه اولاد کې دي حافظ کینو دیلا قلیل ایمان اور بعد روایتو کوي چې اتیاو کسانو سره ایمان راوړو نو اتیاو اطلاق په قلیل نه کیږي هډیر دي او کثیر دي ورشه او قران دا ثابتای چې دنیا دغه د اولاد د پیدا نو کېدې شي چې اتیاو کېدې شي پته نشته پوره مونږ ته قران آیاتونه نه ثابتېږي راځي او کېدې شي چې وو او فقاتیاو کې بیا تر دا غدري زامن درین ګند پاتشین واګی ټول دغه بچي شوی د نور لکه چې نشي والله علم وقال ركبوا فيها او یمنګا سوار شي په دې کیشته کې پدات بسم الله دا حال د ارکبو د امرنا پدات یار کې سوار شي چې وین کې تاسو د الله په امداد باندې مجرها مصدر میمین اجراها تلل دي امرتها ارساؤها او درندل دي اسوار شي تاسو پدې کې پدا سال کې چې وین کې تاسو قائلین بسم الله وین کې تاسو په امداد د الله باندې روان دل دي او درندل دي ان ربي لغفور رحيم یقین رب زما خامخا بخون که مهربان ذات ته ویا تجری او دا کیشته روانه په دای سره په چپو کې پشان د غرونو ونادا نوح ابنه आवाज کوي نو اسلام دوی خپل تا وقال فی معذل او ده په کناره د کیشته فی معذل من سفینه یا فی معذل من دین ابیه دیو په کناره باندې فلار د دین نه یعنی مشرکو یا فی معدل دیو په کناره باندې کیشته نه سیټاو نو وی وتا یا بنای بچیا ارغم معنا سور شمن سرا ولا تکم مل کافر کی کافر مکی کا سره کافرانو قال وی ساوی الى جبل در چرا بشما غرتا یاسمون من الماء بجب کی ما دوبونا قال وی نوح علیہ السلام لا تم اليوم نشتے بچ کے ان کے نوازی دوکم دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم عاصم اسم فاعل لے امر رحم اسم مفعول دے استثناء د اسم فاعل نه د اسم مفعول نه صحیح کیږي د دې وجه نه بیا موږ داسې وکړو چې امر رحم دا مونږه ګنده امر رحم چې کوم دی دا فاعل دی خو په ځای د مفعول کې واقع شوی دی نو موږ به مانو کې لا اتم اليوم من امر الله الا الرحم نشته بچ کون کې نو حکم د عذاب د الله نه مگر رحم کون کې ذات ادویم توجیم کولای شي چې دا عاصم او اسم مفعول کې ان لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نشته بچ کی دن کې نور رضی الله د عذاب مگر چې رحم پیښوي
دا وحال بینهم الموج او واقع شو بمیدی کی چافا د فلاردوی فکان من المغرقین نشدد غرقیدون کنا زی ڈوب شو وقیل ارض بلعلائی ماکی اویل شو اوز مکی ابلائی ماکی راہ کا ابخ پلے قیل صیغه د مجهول ده د مجهول صیغه وای مجهول دي ته چې فاعل نه معلوم د دې خو فاعل معلوم دی الله وتعالى خو کله کله صيغه د مجهول راوړي د فارد تعمیم مخلوق اوله یوز مکه راخ کا گو بخپلی ویا سما اسمان عقلی بند کو با وغید الماء او کم شوبا وقود الامر افتلو شو دکار کم کار چې الله ویش را ټول ډوب شي بس واستوت علی الجودی او درګه کیشته په جودی غر باندې جودی اصفهان کې یو غر په پایبانو درېدا صحابه کرامو نه بعد ثابت دي چې د دې غټوټي تر وخت پر پرتی په غر باندې کېدې شو سمي وقيل اول جي بعدل للقوم الظالمين هلاکت د فرد قوم ظالمانو لريواله د رحمت دالان یعنی هلاکت ونادى نوح ربه نادى من تضرع نادى غورا ذاتا بیالی کې ونادى نوح ابنه الته کې چې فریاد وکړو اسلام دوی خپلتا نه الته आवाज وکړو چونګ دلته کې زای بدل دے نسبت بدل دے نسبت دو جمع معنا نادا کړه تضرع عجزی وکړه نوح علیہ السلام را خپلتا وی ورضوا ان ابني من اهلي بشک زما دې چې زما د اهل نه ده یقینا ستا وا درختیاتا او سال وبچکم نوح علیہ السلام دې کې عام واغسه چې ستا اهل وبچکم د اهل نه مراد عام نو اهل نه مراد هغه تابعدار د نوح علیہ السلام موحدینو او نوح علیہ السلام په اجتهاد کې غلط چلتا کې ان ابني من اهلي بشک زما د اهل نه ده وان وعدك الحق یقین وعده ستاره چې تاویج د وستا اهل بچکوما وانت هم حاکمین او ته خو حکم کون کې خپس لکو دې فیصله کون کو نه قال وی الله ونوح انه ليس من اهلك یقین د ازستانه د اهل سانا دا سهل نه ده سکز یہ د تابعدار نو اهل نه ده انه عمل غیر صالح یقین دې عمل دې نه نیک سر نه ترخپو پر د ګندې عقیدتانم ګندې عملانم ګندې نا سپاسم ګندو خلکو سره په دې کې خیر دره نشته ګند ګورا یو سړی با د دوی په ګناه نه بدناموي چې مړه کده خیر د زیه بسم کنه زیه به ولي ګره خرولا زیه به ولي چرسو څنګه دا پدینه د پیغمبر دی نه خراب دی خدای ما کدن په اولاد کو ګندراو خيږي موږ ته پکې دا ګناه نشته دارنګي د پلار په عمل بم زیه نه تله کله کله داسې یو ګنده سړی پلیتی چرسی شرابی زناکار ګن مشرک لیکن زیول الله نه کور کی نو دا عمل دې نه نیکو یعنی دا تش گویا کې دا د سر دروي خبد عمل دی سترګې بدی دي بدن ته ګوري وګونه بد دي خپې بدی دي لاسونه بتش بد دی فلا تسألني ما ليس لك بعلم نو سوال مکو مان راغه چې نوې طرف باندې دلیل مصرح
انی اعظک زه نصیحت کوم تا ته ان تکون لالا تکونا چې نشي ته د ناپوهانو نه په دې باندې مودودی صاحب ګلکاری کړی دا وای نوح علیہ السلام باندې جذبه جاهلیت راغلی و وای پتا جذبه جاهلیت پتا راغلی چې په قران نه پیږي او تفسیر لیکي جذبه جاهلیت پتا راغلی و کته پوهه بس کته جاهل نه وي نو د پیغمبرانو شان بتا پیژندلو القرآن آیات و انی اعظک د نصیحت کوم ته اتا لالا تکونا چې نشي ته ناپویانا اندار ناپویانو خبرې دي کا وکته داسې نسبت کړي جاهلین دوجه نو نبی اسلام ته سورۃ انعام 35 کې ویلو فلا تکونن من الجاهلین تو سم نبی اسلام باندې جذبه راغلی جاهلیت استغفر الله دې ته اجتهادي خطا واشه دغه اهل عام واغسته حالکه اهل عام نو اهل نه مراد موحدین خو انی اعذک یا انی اعذک کراهه ان تکون مجاهد د وجد بد ګړو نه ابن جوزی په تذهیر کې معنا کوي کنه کراهه ان تکون مجاهد د وجد بد ګړو نه چې ته شید نه پوهانو اړې ما ته بد لګی دا خبره چې ته جاهد نه پوهانو خبرو کې قال وینو علیہ السلام رب ورض انی اعوذ بک زپنا غړم پتا دران اصل ارغا چې سوال کوم تا نه دا چې نه مال پای باندې دلیل مصرح او که ان شرطیه ده لا نافیه ده دا الا نه استثناء نه و ان لا او که چرته لا تغفر لی بخنونه کې ما تا ارامونه کې ما باندې شم بد تاوانانو قیل ویل شو نوح اهبط بسلام منا کوش په سلامتی اتر دغه طرفنا ابرکتون دی پتا باندې اپا ټولګو باندې دا غنه چې تا سره دی مم معکنا قرطبی لیکي ودخل فيها كل مؤمن الى يوم القيامه په علاوه من معکا کې تر قیامت سور مؤمنان دي ټول پکې شامل دي الکه هغه د په کشته کې خدای درې زامنی وو یو تر نور څوک چې والله ولا خو درې زامنی وو داینه بچی جوړ شي دا تر ته پرسه دي نو ای دای په شاګانو کې مؤمنانو او څه کافرانو مو دای په شاګانو کې نو دې دا کې چې مؤمنانو نو دا دعا په غي باندې او برکات علیک و علی مومن او برکتونه په تا باندې په ټولګو باندې دا هغه چان چې تاسو یې ستا په شاکه کوم مؤمنان اولاد تر قیامت او مامانا انور امتونه دي نور ډالي دي ا دې دا ثابت شو جدد د بچونه به ډیر امتونه او ډیر قومونه جوړيږي او جوړ شو ته چې چرته ملک ډاک د کوم په لدی انوح علی السلام د آدم بابا اولاد دي چې کمل تدین ملک ډاک ته بس په خبر ته د دلو شان په لار باندې نشته مردان کړو شان نشته په کراچۍ کې نشته ټول ملک دنیا ټول په بلاوړي سور برکت په کې الله چوره او مامون انور متو سنو وتعما دله چې پایده ورکو په دنیا کې لګا بیا با یمتو منا وبرد دې ته څنګه عذاب درناک واقع ابراهیم اسلام خلاف شو اوس نقطه صداقت د نبی علی السلام او دې سره نبی د غیب نبی اسلام نه کوي تلک من انباء الغیب دا واقع د نوح علیہ السلام د قوم د هلاکت د بچی د هلاکت د کشته د جوړولو من انباء الغیب دا ود خبرونو د غیبونه د اخبار د غیبونه نوحی الیک ویو کم اکرمنګ دیتا تا یو د علم غیب هغه الله صفات ده یو د انباء الغیب نو خلق به دې فرق نه پیږي وې نبی تعالی غیب او الله ول غیب علم دی غیب ورکړو علم د غیب خو او پیغمبر ورکړي موږ علم د غیب علم را کړي په قران کې موږ ته ډیر خبرې چې موږ نه پټې موږ ته ښکار کړی دی الله دا علم غیب نه دی دې انباء الغیب وای موږ ته الله خبر راکړه د قران په ذریعہ باندې تاسو راغې نیو انباء الغیب دی او علم غیب دی
نو بعد دا خلق په علم غیب هم بال غیب کې فرق نه کړی چې بیا نبی اسلام ته پیغمبرانو ته اولیاء ته د علم غیب نسبت کوي. علم غیب صفت د خاص د الله دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی وجه غوي من يعتقد ان محمد صلی الله علیه وسلم يعلم الغیب فقد كفر. چا چې دا قدراله چې محمد اسلام علم الغیب فقط کفر یقینا کافر دی. شیخ عبدالقادر جیلانی لوی ځوان چوته وي بڑا پیر. داغه فتوا د فج پیری نه ده، د لاوري نه ده، د سواتی نه ده، د وابیانو نه ده، د دیوبندیانو نه ده. شیخ عبدالقادر جیلانی دا هغه چې د دولس کال بیړه هغه وایي د چا چې دا قدراله چې نبی اسلام علم الغیب فقط کفر یقینا دی کافر دی. لأن علم الغیب صفت مختصة لله تعالی. ذکر علم غیب دا الله خاص صفت ہے. لکه څنګه چې خالقیت، رازقیت، مالکیت څنګه تفصیل منګه کړو آیت نمبر 31 کې په دې آیاتونو منګه ویلو ما كنت تعلم انت نوی ته چې پوی دې په واقع باندې ته انستا قوم مخکې دې مخکې قرآن نه تا ته پته نو علم الغیب څنګه شو. فاصبر صبر کوا یقینا انجام دے د فرد موحدین و متبع سنتو. ربانه واقعا پړمبانه مسله باندې چې الله باذ الله وحده وای باندې یو واقعا بیان شو د نوح علیہ السلام او د دین انا تر آیت نمبر 60 پورې. دویم واقعا د هود علیہ السلام دا د نوح علیہ السلام په شپږم پوش کې بچو په دې تفصیل کړو سورۃ اعراف کې بیا ګورئ یاد ولا عاد نخام هودا او دې ګلو مونږه ورسلنا الى عاد اخاهم دا معنا لکه مخ کې تیر شو کنه ولقد ارسلنا نوح الى نور بچي دا غیر لاندې دا ولقد ارسلنا عاد الى عاد پتہ اکثر لګل همغه دیان ته یو دینه ودسم د اخ نسبت چې قوم د اوشین احد من یعنی اخو العرب سمانا دا چې د عرب ورور یو عربی اخو العجم د عجم نه وطن دغه پیغمبر د کافرانو ورور نشي کېده د قوم نه وو لکه نبی اسلام د مشرک د مکی ولا د قوم نه وو خدای چې د غینه خونو کنه او کافرانو وإلى عادنا او لګلو مونږه عادیان ته یو دین هود علی السلام وې د قوم زما د عبادت ټول اجزا یرا تم من خدای ته الله نه کوي مالک من الا غیره نشته اولاد د هیڅ حاجت را بیر الله من د تاکید راوړل دي ورندام ټیکو چې مالکم الہ غیره خو دې من زیاده معنا مضبوطه کړه د هیڅ حاجت نشي نه بچي در کول شي نه بیمار در کول شي نه مال در کول شي نه دشمن تبا کول شي یا مالکم لا نشته تعالی هیڅ څوک حاجت روا نه پیغمبر حاجت روا نه ولی نه فرښتہ غیر بيد الله نه وګوره د معبود او د الہ فرق ښکار شو. معبود هغه ذات ته وایي چې د عبادت ټول اجزا یره تمامي د خدای تو بغله کول کیږي. الہ هغه ذات وایي چې د عبادت یو جزء ولکه یا مینه د خدای تو بیا تم خدای تو بیا یره د خدای تو. په دې موږ تفصیل کړو مخکې ان انتم الا مفترون. نو څوک چې د الہ معنا معبود کوي لکه سوچ دیو کی په کار نو چې دا ما او عبد الله مالکم من معبود غیره. قران کې لا اله الا الله شی لا معبود نشته لا معبود الا الله الہ الا واحد شی لیکن معبودکم معبود واحد نشته چته په قران کې خالقم خالق واحد نشته ځکه الله غي هغه لا خالق باندې واده معبود واده الله باندې چې د عبادت ټول ځای الله لکه دا غي الله واده باندې معبود خو الہی واده الله نه باندې د مینه خدای ته غو مینه به بابا ګاو تر کول شي دی به وته کول را مناسبه وته وی نه در نیاز ولا کول واشه. نو خلق لا اله الا الله لا معبود الا الله الله اکبر خدای ته چل خو
خدای چرته وی لا معبود الا الله، معبود رب لفظ ده په قران کې اوذل خو به یا په حدیثو کې چرته راغلی کله لا معبود الا الله. د اله معنا معبود نه ده، د اله معنا د عبادت یو جز چې ولکېږي، یا د خدای توب تمته کیږي، یا ير د خدای توب ته کیږي، یا مینه د خدای توب سره کیږي. ان انتم الا مفترون، نه تاسو مگر درو جوړون کی. تا چې وای بل څه غجترا مشکل کشه دا تا درو وای. او قوم ما لا تلمو علی اجر، نو قرن ستانه په دې بیان باندې ساجر صحیح بیان ولا خدا څنګه څه بیان ولا د خدای کتاب کنه، د خدای په کتاب اجر نه اخلم. اوس العلماء ورث الانبیاء ولن تفوت کجا فبریت الله راغب ګیرا او علماء د پیغمبرانو وارثان دي. یو پیغمبر چرته وراسي او خای چې د قران د الله کتاب نو بغیر بل کتاب بیان کړو، خای یو پیغمبر یو خای یو د آدم بابا نوال تر نبی اسلام پور چې سوره پیغمبران یو پیغمبر او خای چې د خدای د کتاب نو بغیر بل کتاب بیان کړي، نو ته د پیغمبر وارث ځکه نه ته قران نه بیانې. بیا که څوک قران بیانې هم کنه نو بیا یو پیغمبر خو چې هغه د الله په کتاب باندې پیسې غوښتي خو یو، نو ته څنګه وارث د پیغمبر؟ د پیغمبر وارثان موږ یو. الحمدلله 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 ثم الحمدلله، موږ د پیغمبران وارثان یو. موږ د خدای کتاب بیانو، د ملګری د میشن د کړي، د بل څه میشن نشته، د میشن د کړي د خدای کتاب بیانول، د خلکو عقیده سمول بغیر د لالچ نه، بغیر څه تامینه، دا میشن د پیغمبرانو ښه. تا په دې خوشاله شي تا د وارثان د پیغمبرانو، او الله به تاسو له خډیر درکړي، الله ولا خډیر درکړي. میریږي دې نه چې موږ له خدای را نه کیسه. پرون سبق کې تیر شو واشه چې نوح علیہ السلام مجدانو مجدله بالا مال ورنکي واشه ولا اقول للذين اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله مال الله به ډیر مال ورکي. خدای قران اولول ډیر مال ورکي، خد عزت سره ول ورکي، د بی عزتای نه. او قران ولا اکثر مال غواړي نه د الله نه، هغه ته ورته الارث الله تفریح الله چې سره کې بس د الله دغه خو چې سور علم درکې دین او چت شي نشتا. په دې د معنی تفسیر مدارک دي کی وای ما من رسول الا واجه قومه بهذا القول. ایته پیغمبر نه ترجمه قوم ته دا خبره کړی دا چې لا تلغوا علی اجر، ولی لان شأنهم منصحا، دغه پیغمبرانو کار چې هغه د خلکو خیر خو لټولو. والنصيحه لا يمخذها الا ختم المطامع، او نصیحت الکه دې شي چې د مخلوق نه سړی ته من نه کوي، چې ما ته ملوګه خیر خوای خو نه شو هغه او د ځان له خیر غواړي. په دې باندې کې وای متأخرون جائز کړی دي، نسبی متأخرون کې ده کنه ده، اصولی عالم ده امام نسبی مدارک والا، متأخرون جائز کړی دي. او هر مجدد الفانی رحمت الله علیه او متأخرون کنه ده هغه تدریس و ابتدا وخت نه پیاند، درس د الله کتاب بیانول، مسله بیانول او فائدہ ورکړي سړي له کې خالص لوجه الله تعالی سبحانه بشر چې خالص د الله درضا ده پري. علماء سوق به مرض ای دنیا گرفتارند، دا ناکاره مولیان چې به ناکاره مرض کې گرفتار شي دي، دین را دایره معاش ګرځاندن چې دین د معاش ګرځول ایشان علماء سوق و شرار مردم و لصوص دا هغه ناکار مولیان دي او دا ناکار بدترین خلق دي از دین خلق دي. او هغه متأخرون کنه ایسا واشه هر پیغمبر دا وایي چې ما لا ترکو علی من اجر، مطلب دا ده که زما خبر نه منې مال نقصان نشي را کولی. دا ګڼه خو به هغه سړی غواړي چې هغه چاندو پته مئ د بل نه پیسو پته مئ، مونږ خو نه چاندي غواړو که نه نو تاسو کم شي لاخه مونږ خو چې سوره کم وي دور زما خوښي
چې خټې سم جوړ کم بیا چې ډیر ما ورخطا کیږي وته چې ما ته لس کسان مکمل بس لس اله زه بالکل دا سټینډ کې جوړم مزیدار بیا ان شاء الله موږ په ډیرو باندې موږ څه کوو ها کرازي او ډیر زده کوي لا اخرم په خوشاله وو خو د ډیرو تمه موږ نه کوو چیرې مثلا نرمه کې خلک ډیر شي ته ساجت نشته یا قوم او قوم الله سلکو علی اجر نو غړم ستانه په دې بیان باندې اجر سم مزدوري زد الله مزدوری ما ان اجر الله علی الذی فطرنی نه د مزدوری ما مگر په هغه ذات چې دې پیدا کړم نو تاسو د چا مزدورانه نو دا خره کنه چې ما مزدوران شي اذر چا مزدوری ما نو دا خره چې تاسو مزدور شمه نو چې الله مزدور مخنه ده زد الله مزدور مروا زما ساجد تاسو ان اجر الا علی الذی فطرنی نه د مزدور ما مگر پاغه دا چې دې پیدا کړم نو ځان ته عالم وي ځان ته امام وي ځان ته مزدور وي د خلکو موږ د خلکو مزدور نه کوو الحمدلله موږ د خدای مزدوران یو افلا تعقلون اطاعت ولقل نکارنه وخرو او قوم ما استغفر ربکم بخنه غوړي درفتاونه بیا راوګرځي الله تعالی راوبوري الله باران پتا باندې سره کا سالم راضي او ګناونو سره طاقتم کمیږي ځوانانو کمیږي بخنه غواړي د ګناونو فریدي د الله کتاب دراشي چې الله له معلوم زیات کی او الله د طاقت زیات کی پوښ دا شان تقریر نوح علیہ السلام کړه سورۃ نوح آیت نمبر 10 کې یورسل السما را بوري باران پتا باندې سما بر ذات وي باران ته دغه سما وي چې د بر ناراضي مدران پیدار په ازیاد بکی تاسو مټي سره نه مټو الله بل بچی زیات کی ولا تطولوا مجرمین امگر دای تاسو مجرمان وې دی وو هدا ماجتنا ببینتن تاراتن کړي موږ ته په دلیل باندې پیغمبر ته دلیل وخا هغه چې تو کوي بابا مشکل گشا داتا دغه دلیل نه غواړي اچوي مړی ورغه دلیل نه غواړي پیغمبر نه دلیل غواړي وای بر مشرک هی شرک را په مشرک باندې دغه افسوس ده چې شرک به دلیل کوي پیغمبر ته دلیل وخا وما نحن بتارکی الہتنا عن قولک او نه موږ پرې خودون دی راځت راوستا دا چې خپل دوی وینا استانه موږ شرک فعلی نه پریدو موږ به ګیارو ورکو موږ به سجدي کوو او موږ به ارث کوو وما نحن لك بمؤمنین ان موږ ستا تصدیق کوونکی موږ په اعتقاد کې څه خبر نه مانی چې دا وسیلی نشته نرامت کی موږ دا نه منو واشه ان قولوا موږ نو الا مگر وایو چې تراکا وبرتی تا بعد تروان دمغه بعد بیسوین په بدای باندې بعد الهتانه وي ځکه بعد په کې خدي کنه ایو ټکوریا نه دي او دا بعد او ټک په ټک دي بعد او لاس په لاس باندې ټک بدل کی برابر بدی کی ټکوریا بابا شل قرآن تا مور وی چې بچیا دا سکه ګورا بچی دي بچی والا مړ کی دا اولیاء په بد ولی وای او دې کې ما خام ناتو ماشومان بر لب لوبي کوله ما غره کې دي کوټو باندې دیوالونه نو کچا کوټه به اکثر وی پلان کړي او ګور دې راکتا مور ته کرما ته نه چې بابا ګان وای لوره له غردوله شیخ ما وار منډې کړې و چې مو کړ جنا روان ما چې جنا
ته ورته نه چې او ما چا ورته وی دی رو راټیل راکړه د ما ته چې وی کاته سو کاو کاکا لړ غونی ول ما کینول ما یراله ما نه مور ته چې ګورستا بابا ور ټکر ورکا ادمه الله سره درول غونی ولا خان ټکر بدل کیاله شیخ قرآن وی په پنجاب کې یو سړیو ګاما بینو نوم غلام احمدو و ګاما مشهور پهلوانو ما سره غب شپ شو ما ته مسله کوله ما سره غب شپ شو نو هغه په پای راړه ما بل چا پاکړه موږ دوړ چا اوس کړه ما هغه غب شپو یو ځلې ما ته چې ګاما ستا مچ سور دي مجه میخه توي وې زما مجلس دي دا وې دا اجد ما زما ضرور چې کوم دور دی او دلګه اجد ما لس دي دا دسته دا وای وی خیر ویوره د لاړه ما چې ګورم د دلته کورونه د دیوالو نه چې ما کړ غلامت په کور کې خلک راځي وی نږدې چې غلامات جاړي وی وته چې غلامه ګاما تیرا یار آگے او مولا یار جنہیں تجھے تباہ کر دیسی ہے آیتے تباہ کرے کنا خدا غدر آگے وید اللہ موت والی لکا ویچے مج مردی ہیں میخ میمری یہ موت چیزم نشتے یہ موت باٹی کرا باٹی راڑا شاو یہ مری ماہ توار شرانا منا ویچا کورتا لانا ماہ سپلاویسا ماہ غوذ باللہ ہوئے اللہ حول اللہ قوت اللہ باللہ ay میخلا مې سر ټک ورګ نه میخه نه غوډری دا وی ډیره ماته چې چوس نو پنجابی دا کو شیخ خبره چوس نو کو سوس نو ځان دا له اولشا وی غول شلا وی هغه د دوه ټه وډکا یماله او چې کو ته وی رسول اپای نه بل مې راځه سپلای مې پرويسته ما چې لا حول ولا قوت الا بالله په سر مې ولني غشو میخه بیغم دا چې الله سوړه میخه نه غشوي وی خیر خلق رامر چې شاور دا ولی شاسه راغله ای بچی را په دایدم واچو ای ما دې دم واچو مخ یو شرط وي ګیار به نور کوئی کڅو ګیار ور کوئی کنده بابا هغه اندم ناچو وی ټول چې نه ورکو وی ما وی په دمونه واچو نه غلاکه کې مطلب په دې تر کو چره دا شیطان د نشو ما دا خبره کلی وکړه زم ملګرو د دیوبه خو پروس کار بل کارمن شه مانوي لاله هغه اورېدل و د دې انور دی غوا کوم سنوي دی هغه نه پاتہ کار چالو کې د په سپله د لا حول په دې سر چول دی غوډری دا وشه نو خلک ودا د کته کمال دی هغه دالي د کله شیطانان داتم کوي شیخ وی او دالي وی یو غوخ چاره وته الیونه شو وی زونو منو وی شیخ یو طالب جوړ څه داو چې وکړو دا کوم د چغې کمنډې کړی طالب پنجابي وی د مانو چې هغه څه شغه تاواز کوي وی د چر بل د ماته راشه لګا تا تاواز کوي استاد جی را منډه کړم ایمان دا اور اډی کوي وی د لاړ مال حول لا قوت الا او په مار اخره دغه په ما منډه کا وی چې منډه مې هغه په ځاو درېدا یو څو مې لا حول لا قوت الا بالله مې ایماشي مور راړي مور مولا واچو په خوده کې او سور شوم په کیمنو سور شوم په داس نو چلو یغه دغه له خاله بیا هم راتله امالکان چې نه دی به موږ وچی چې ایماشي بس وړ بوزه اوسه دا کیږي کله کله شیطان دې طریقه باندې ما دا کوي عبد الله مسعود رضی الله عنه کور ته راغی نو هغه کرے او خضر راغله حدیث کرا دی یو بوډا راغله نو خضر له ولا غټ کړو نو هغه له 61 ته غټه چولو شیطان ګور داسې خلکو کورون ته ورځي ښا د شیطانانو جنټان تاسو قرآن والے تاسو کورون ته برازي په بچو کې بل دغه غند راولي خپل بچوم ټیټ ساتي ځانو ټیټ ساتي خودو کې بالا مسالې پیدا کوي بوډایګان برازي الله بابا ستا دغه دی ها فرق کوم خدي بالا ګوراه کوي چې بچی دې نه کیږي او تا نه خو خدغه دا ودار او دا تر چې تعویذ د لوکم دا هتي بل ټیک ټاک خبر بدیم سم شي په طریقه باندې ګټ دی کې نه غسټ ته چې غوټي واچي ایته ګټ نو هغه د خد
د ګټ ورکړ هغه واچو او د صحابه کرام د طریقو چې راتلو ټوخې به کو یا به دروازه ټاک ورکا شه دیوی چاله پټه دې کټ لاندې پټه زما خون ګردا شنه من پټه شو چې راغ ترکینه ست کوله ورته لاس کوله پټ تاروشتو د عبد الله په کور کې شرک یو سړی او تاسو سره شرک وای وې چې وړاو ما زما سترګې چې به خوښ شو نو ما با مور زم په گاوند کې يهودي مولاو هغه له ویلېګل خبره چوفو کوم ما بلګي دانی او کجوري وړي هغه ورا چوفو کو دوا خشو عبد الله مسعود رضی الله عنه صحابي وته وي ته خبر ده سو کو دا مولا چې دا د شیطانانو ایجنټو او راستا پستر کې چې نه چوبو ببایدي دا شیطان واستا پستر ګوتی والے نو هغه نه خدای ایجنټو نو چې هغه په چوفو کو تا پسترګو دا واستا سترګو نو شیطان ګوتی وېستي ساترګي وخې شو نو دا ټول ګډي شیطانی ان نقول نو یومنګا مگر وایو دا چې تراکا وبرتیږي تا بعد اجتروان دنګ په بدای باندې ټکاو درکی والا قال اني اشهد الله ویو درتام گوا کوم الله گوا وسی چې بیدار ما دا انتار اشتداران ګرځي د الله رب د الله نه فقیدونی تدبیر کوي زما د مر ټول بیا مال مولد مرا کوي انی توکلت علی الله مازان سره فالله باندې زما رب دې رب تاسو وما من دابت نشته سو جاندار الا هو اخذ بناسیتها مگر دا الله نیون کې د کفاره دا ناسی وای دی تندیتا یعنی مطلب دا دی چې ته مال بټه کار راکی دا ته چې تو کې اده هغه ټول مړ شي دي هیو ځان نه بچ کړي ځان نه بچ کړي د بیمارای نه د مرګ نه زما مرګ زما الله غمړ کړی دي نو مال ټکر راکی دا سوې تاسو خو ما ته محتاج دي دوه دواګانې کومه ژوندو ته محتاج دي ما من دابتنا نشته څو جاندار ک پیغمبر دې ک ولی دې ک پیر دې ک ارتوک دې الا هو مگر دا الله اخذ بناتیتا نیون کې د کپاره دا غي زما رب بمړی امړ کړی دي ان ربي على صراط مستقيم یغیر زما پلار نه غبانه زما رب ستاسو دی درب پشان دی ستاسو رب تاسو نیغ نشیتلې په وسیلو ته دی زما رب ډایرک دی جواب یا الله بس ما تراسه ته به بابا را بیا بابا څنګه یا الله د بابا په وسیله زما رب خو ډایرک دی زه کورم وم یا الله کپلارم یا الله کپ پټی کې یا الله کپ بیغور کې یا الله کلاور کې یا الله زماره وسان دے سو درو خدا ګران دے منډي بور پسوي یوسف علی السلام ویلو کنه وای په مخ ور په صورت کرا دي یا صاحب سجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار او زما جل مرګو اگر ډیر مددګاران چې منډي تړي ور کله دلا کله غلا کله دا غوري کغه یو الله چې کم دا کوي وای یا الله یا الله وساجت جبل په کور کې غواړم په خپل کور کې هم کنار رب زما کور ګم یا الله بس زما رب ته رسیدل په وسیلو نه دي په وسیلو تاسو رب ته رسید تاسو رب نه پیژندل زما رب نیخ پنیخ باندې دی دوم یا الله و زما خبر ته رسید ان ربي على صراط مستقيم یغان زما رب پنی غلا ربانه ده فین تولوا پد کچره واختی تاسو دې مثلا چینا پوسیدونه بغیر خدای رحمت کی فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم یقین عمر ټول تاسو چې لګل شم پاغي باندې تاسو ما تاسو وی واستغفر ربي تخفیف ورکړي او رستو براودي زما رب یو کوم چې نبی ستاسو په شان دی او تاسو نقصان ورنکړي الله له شي یقین رب زما لا کل شی حفیظ فرض باندې گاوان دي ولما جاء امرنا اور کله چراغه عذاب زمونږه
نو خلاص کا منگا هود علیہ السلام آقا سانچه دو سرو پا میرا بانتیا سر دا خپل طرفنا خلاص منگا دی دا عذاب سخنا وتلك عاد دا عادیانو جحدو بیات ربیم چی نافرمانی کروا انکار کرو دا آیاتون در خپلنا آیاتون کمو جو عبد اللہ مالک من الان غیرو وینا نور مشتے یا جتروان دا وسیلی دی نیخ پا نیخ نوختلا وعطاو رسولہو اخلاف کرو پیغمبران دا اللہ نو یو پیغمبر خلاف کرو اللہ ټول نسبت کو ټولو خلاف کړي دغه ټول اصول یو دي شیخ القرآن ته ودل چاوي ویجی د ګیره سو کوم دی شیخ ودل سم مولا نیم چې فتوا ته کوم لنډه خبره ته کوم چې کوم ځای کې ګناه وشي نو غضب باندې الله رحمت بند شي نو لہذا د ګیره خپل ګناه دی ته د ګناه وای کنه کنه وتا ویوام کنه که گناه وتا نه کافر کیږي گناه هوتوي کنه خپل یو گناه وتا نو ستا په مخ باندې گناه شوله نو ستا په مخ باندې رحمت بند شوله ها ستا په ذات بل د گناه ذات قتل گناه دی نو ستا د مخ د سو ګوره ګناهګاری وی ښا که خدا ته ګوره ګناهګاری که مور ته ګوره ګناهګاری که رور ته چې څوک ته ګوره ګناهګاری وی بلا توامه یو گناوی وی چې هغه وقتی وی زنا دا هغه سات ختم شي شراب دی سات ختم شي یو گناوی چې هغه مسلسل وی او دبم گناه سره ویخ بم گناه سره مشکم گناه سره روزه دي سي گناه سره دادا سي گناه دي استغفر الله خیر سمود آباد شیخ سره ملاو شو کال نیم بعد د کوټي میجرو مولوی صاحب ګیره ته وګورم شیخ ویوله ګیره نه نه دې ته دا خو ستا نه نه ستا ګیره ده وی دا تا ما ته ویلو چې ستا مخ ته کدل ګناه ده ما غوښي توبه وې سما چې نور د خلک ولې خلک ګناهګار کم چې ما ته خلک ګوري نه ما دا ګیره فری اخیرا نو ځکه ګیره د ټولو پیغمبرانو سنت ده ګیره سره یو پیغمبر سنت ده ټول بلکې ګیره واجب ده نبی صاحب اعف اللحى گیری دی کئی امر دن امر فرض وجوبی وقت الشوارب برید واړه کئی نو ته برید خلکو د کړه گیری واړې کړې د موټي د لاندې ګیرا کټ کول پکار دي واتا رسوله انا فرمانیو کړه د پیغمبرانو د الله نو دیو پیغمبر خلاف دیو پیغمبر سنت خلاف د ټول پیغمبرانو خلاف دی وتو امر کل جبار عنید او تابع شو دی د حکم د هر یو سخ دشمن د الله د کتاب او د فیاد دنیا لعنه اور په ذکر چې په دې آدیانو په دنیا کې لعنت افراد قیامت د نبشي زائد لعنت الا ان عادن کفروا ربهم خبر رقن عادیان جو کفر کرو پر خپل باندې کفر کرو کفروا بیاات ربهم کفروا بیاات مرات اعبد الله ما لكم الا غیره الا بعد العاد خبردار ہلاکت فردادیان قوم دہود علیہ السلام ووحی الى نوح اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کا انہوں شان یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے گا تمہارے قوم سے مگر وہ جو ایمان لائے ہیں بس فلا تبصر غمگین ہو جب بھی اس پر کہ ہیں یہ کرنے والے وَاسْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اور بناؤ کشتی میرے حفاظت میں اور میرے حکم سے اور درخواست مت کرو مجھ کو ان لوگوں کے بارے میں جو مشرک ہیں یہ ہیں غرق ہونے والے اور بناتا تھا نوح علیہ السلام کشتی کو اور جب کبھی پھرتا تھا اس پر ایک گروہ اس کی قوم میں سے سخروا منہ تو ہنسی کرتے تھے اس کے ساتھ کہ دیکھو ابھی تک تو ہم ایسے کہتے کہ دیوانہ ہے ابھی دیکھو اس کی دیوانگی تو ظاہر ہو گئی خشکی میں کشتی بنا رہا ہے قال کانوا اسلام ان تسخروا منا اگر تم ہنسی کرتے ہو میرے ساتھ دیکھنا ہم ہنسی کر رہے ہو تمہارے ساتھ جیسے تم ہنسی کرتے ہو
فسوف تعلمون، پس جلدی کہ جان جاؤ گے من ہو کہ آ جائے گا اس کو عذاب کے رسوا کر دے گا اس کو، اور واقع ہو جائے گا اس پر عذاب ہمیشہ، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم عذاب کا اور جوش مارا تھا نور نے، تو کہا ہم نہیں سوار کرو اس میں ہر ایک قسم سے دو ہر ایک سے مراد یہ فالتو جانور جو گھر میں پالنے والے ہیں، وَأَهْلَكَ، اور سوار کرو اپنے اہل کو، مگر مت سوار کرو اس کو کہ گزر گیا اس پر حکم ڈوبنے کا، اور یعنی سوار کرو من ان کو آمنا جو ایمان لائے ہیں اپنے اہل سے، وما آمن معه الا قلیل، ایمان نہیں لایا تھا اس کے ساتھ مگر توڑوں نے، 3 بیٹے اور 3 ان کی بیویاں، وقال اركبوا فيها، اور کہا اللہ نے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اس حال میں کہ کہنے والے ہوں اللہ کی امداد کے ساتھ چلنا اس کا، اور اللہ کی امداد کے ساتھ یعنی ٹھہرنا اس کا ہے، مجریہا مصدر میمی یہ اجراؤہا، اور مرساہا مصدر میمی یعنی ارساؤہا، ان ربی لغفور رحیم، یقینا رب میرا خامخواہ بخشش کرنے والا مہربان ذات ہے۔ اور یہ کشتی چلتی تھی ان کے ساتھ چپوں میں، کل جبال جیسے پہاڑ جیسے چپے تھے، وَنَادَى، اور آواز کی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور تائے بیٹھا فی مَعْدِلٍ مِّن سَفِينَةٍ، کنارے پر کشتی سے، یا پھر فی مَعْدِلٍ مِّن دین ابیہ، کنارے پر تھا باپ کی دین سے، یعنی مشرک تھا، کہا او بچے ارکب معنا، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، اور مت ہو جاؤ تو کافروں کے ساتھ، کہا کنعان نے السلام نے، نہیں ہے بچانے والا آج کے دن میں امر اللہ کا عذاب سے مگر الا الرحیم، مگر رحم کرنے والی ذات ہے اللہ، یعنی نہیں ہے بچنے والا آج کا دن اللہ کے عذاب سے الا المرحوم، مگر وہ جس پر رحم کی گئی ہو، وحال بینہم الموج، اور واقع ہوا ان دونوں کے درمیان چھفا لہر، موج لہر، فکان من المغرقین، تو ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں سے، اور کہا گیا اے پانی، اے زمین ابلعی ماء کے، کھینچ تو اپنے پانی کو، اے سمان عقلی بند کرو پانی کو، وغید الماء، اور کم ہوا پانی، وقضی الامر، اور فیصلہ ہوا عذاب کا، اور پورا ہوا حکم اللہ کا، یہ سب تباہ ہو گئے، وسط الجودی، اور کڑی ہو گئی کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا ہلاکت ہے قوم ظالموں کے لیے، اور فریاد کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، کہا اے میرا رب، یقین میرا بیٹا میرا حال سے تھا، اور یقین وعدہ تمہارا سچ ہے، اور تو اچھا فیصلے کرنے والوں میں سے، کہا اللہ نے او نوح انہ لیس من اہلک، یقین بیٹا تمہارا نہیں ہے تمہارے اہل سے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب بدکار تھا، پیغمبر کا بیٹا جب بدکار تھا، حقیقی بیٹا وہ پیغمبر کے اہل سے نہیں ہے۔ آج جو لوگ خود کو الرسول کہتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں کہ یہ پیغمبر کے اہل ہیں، بولو، یہ جو خود کو الرسول کہتے ہیں اور مشرک بھی ہیں، اکثر بدعتی ہیں، دین فروش بھی ہیں اکثر، اور قرآن کے خلاف بھی ہیں، یہ پیغمبر کے اہل ہیں؟ یہ نہیں ہے اہل۔ پسر نوح بابا بنشست، خاندانی نبوتش گم شده، اور سگ اصحاب کہف رو دے چند پائے نیکاں گرفت مردم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط کار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو پیغمبروں کے خاندان سے گم ہوا، کیونکہ اس وقت پیغمبر کے بیٹے اکثر پیغمبر ہی ہوتے تھے، پیغمبری کے خاندان سے گم ہوا، یعنی اس کو پیغمبری نہیں ملی، ذلیل ہوا۔ اور اصحاب کہف کا کتا جو نجس ہے، اولیاء کے ساتھ کچھ زمانہ بیٹھا، ان کی عبادت کی، مردم شدہ، تو قرآن میں یاد ہو گیا، سمجھ گیا، فلا تسأل انه عمل غیر صالح، یقین یہی بیٹا تمہارا عمل ہے نہ سچ نہ ٹھیک۔
اس پر دلیل مصرح ان کا میں نصیحت کر رہا ہوں تم کو کہ نہ ہو جاؤ تو من الجاہلین ناسمجھو میں سے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب میں پناہ مانگ رہا ہوں تمہارے ساتھ ان اسلکا کہ میں مانگوں تم سے وہ جو نہیں ہو میرے لیے اس پر کوئی دلیل، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تو بخشش نہ کر رہے مجھ کو اور رحم نہ کر رہے مجھ پر ہو جاؤں گا میں تاوانیوں میں سے۔ کہا گیا وہ نوح اہبط بسلام منا اترو سلامتی کے ساتھ میری طرف سے اور برکات ہو تم پر اور ان قوموں پر جو ممن ان سے جو تیرے ساتھ ہیں تیری پیٹھ میں جو تیرے بچے قیامت تک ان پر جو موحدین ہیں اور قومیں ہیں تمہاری پیٹھ میں کہ سنوات جلدی کے پیدا دوں گا ان کو دنیا میں، پھر پہنچے گا ان کو میری طرف سے عذاب دردناک۔ تلکا بالغیب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس کی بیٹی کی ہلاکت اس کی قوم کی ہلاکت کا کشتی وغیرہ کا من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے تھا۔ نوح علیہ کا وہی کہ ہم نے تم کو اس کا نہیں تھا تو کہ جانتا تھا اس واقعے کو انت تو اور نہ تمہارا قوم من قبل هذا اس قرآن سے پہلے۔ تو اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا پہلے سے، سمجھ گئے؟ فصبر کرو ان العاقبۃ للمتقین یقینا انجام موحدین متبع سنت کے لیے ہے بہتر۔ اور بھیجا تھا ہم نے قوم عاد کو ایک ان کا ہود علیہ السلام کہ اس نے میری قوم عبد اللہ عبادت کی تمام اجزا کرو اللہ کے لیے نہیں ہے تمہارے من الہ کوئی من الہ کسی چیز کا بھی حاجت پورا کرنے والا بغیر اللہ کے، یعنی نہیں ہے تمہارے من الہ کوئی بھی حاجت روا بغیر اللہ کے، نہ پیغمبر نہ ولی نہ فرشتہ نہیں ہو تم مگر جھوٹ بنانے والے کہ تم اس کو داتا کہتے ہو غوث کہتے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس پر مزدوری، نہیں ہے مزدوری میری مگر اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون تم میں عقل نہیں ہے؟ او قوم میری بخشش مانگو اپنے رب سے گزری شرکیات کا، پھر جاؤ اللہ کو، اللہ کی توحید کو پھر جاؤ، بیچ دے گا برسا دے گا بارش تم پر پے در پہ اور زیادہ کرے تم کو طاقت تمہاری طاقت کے ساتھ، یا تم کو بچی بھی دے دے گا زیادہ، اور مت پھرو تم مجرم۔ کہا انہوں نے او تو نہیں آیا ہم کو دلیل کے ساتھ، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے آلیہ اپنے حاجت رواؤں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہے ہم تمہاری تصدیق کرنے والے۔ ان نقول ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ اے طرح کا بعض آلہتنا بسو کہ پہنچا دے گا تم کو بعد ہمارے حاجت روا بسو برائی۔ قالا کہا حضور اسلام نے میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور گواہ رہا ہوں کہ میں بیدار ہوں سے جو تم استدارتے رہا تو اللہ کے ساتھ من دون اللہ کے سوا، فقیدونی تدبیر کرو میری موت کی حساب، پھر مجھے مہلت مت دو۔ میں نے اپنے آپ کو انی توکلت اللہ میں نے بھروسہ کیا ہوئے اللہ پر جو میرا رب اور تمہارا رب نہیں ہے کوئی جاندار مگر یہ اللہ پکڑنے والا اس کے ماتھے کو۔ یعنی یہ سب جو تم مجھ کو جن سے ڈراتے ہو وہ تو میرے رب نے اوپات ان کو دی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکا میرے رب سے، تو مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے۔ ان ربی یقین رب میرا علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہے، تمہارے رب کی طرح نہیں ہے کہ تم وسیل اس کو پہنچو گے۔ میرا رب تو سیدھا سے میں کہوں یا اللہ بس وہ پہنچتا ہے، میرا حاجت پورا کرتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر گئے تم اس مسئلے سے تو یقین پہنچایا میں نے تم کو وہ جو میں بھیجا گیا ہوں اس پر تم کو، اور پیچھے لائے گا تمہارا رب میرا ایک قوم غیرکم جو نہیں ہوگا تمہاری طرح مشرک، اور تم نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو، یعنی اللہ کی دین کو ذرا بھی۔ یقین میرا ایک چیز پر ہے نگہبان، اور جب آ گیا ہمارا عذاب تو بچا دیا ہم نے حود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو آمنوا جنہوں نے ایمان لایا تھا اس کے ساتھ،
مہربانی کے ساتھ میری طرف سے، اور بچا دیا میں نے ان کو عذاب سخت سے۔ اور یہ عاد ہیں، تلک عاد، یہ قوم عاد تھی، جہادو جو ان کے انکار کیا تھا بیات رب، اپنے رب کی آیاتوں سے، اللہ اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وعصوا رسلہ، نافرمانی کی تھی اللہ کے پیغمبروں کی، ایک پیغمبر کی نافرمانی سب کی ہے، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور تابعداری کی ہر ایک سخت اللہ کے دشمن کتاب کی حکم کی، واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور پیچھے لگ گئے ان کی اس دنیا میں لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، ویوم القیامہ، قیامت کے دن داخل ہو جائیں گے لعنت کی جگہ کو۔ خبر رہے عاد، قوم عاد نے کفر ربوں کفر کی تھی اپنے رب کی، اللہ بعد لقعاد، خبردارہ ہلاکت ہے قوم عاد کی لئے، قوم ہود جو ہود کی قوم تھی۔ تو دو واقعات بیان ہوئی اس پر، کیا لباس اللہ وحدہ۔